علیها فان. مرگ طرف تا آخرت طرف تا توجه پیدا کوي الله زمون. کل من علیها، هر یو سیز علیها چې په دې ځمکه باندې دی، که هغه انسان دی او که نوم حیوان دی، ذی روح دی. فانن ختمیدون کې دی. فانن مانا حالکن، هلاکیدون کې دی. وسیموتو، او زرد چې مړ بشي پاتې بنشي. ویبقا وجه ربک، باقی به پاتې شي ذات د پروردګار ستا، ذوالجلال والاکرام، چې خاوند جلال او د لویوالي دی، والاکرام او خاوند د عزت مندۍ دی او د عزت ورکولو دی. فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس په کوم یو د نعمتونو د پروردګار ستاسو د دواړو تکذبان، تاسو نسبت د دروغو کوئ، یعنی ناشکری کوئ. نو کل دا سور د موجبی کلی دی. نو د دینا یو شی اعتبار نه دی. کل من، هر یو سیز علیها چې په دې ځمکه د بره دی، انسان دی او که نومې حیوان دی، نومې ذی روح دی. فانن حالکن، فانن سیموتو، زر ده چې دی به مري. حاجي ما ورته دا ټکې واورو، نو داسې دا ولې ونه رپېږي چې دې کې خو زه مې که نه، نو یو وخت زه هم ختمېدونکی یم، زه به نه یم، خبره به خلاصه شي. بس خلک بریلیان دي چې نبي علیه السلام پناه د منع کړې ده، په دا کې مستثنا دی نبي علیه السلام، چې صرف پناه یې کړې ده. او نو الله تعالی د الله تعالی استثنا خو الله په خپله کړې ده. او که بریلیان وایي موږ ته د استثنا وښیي، موږ دونه نه، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه ده. که موږ ته استثنا وښودله او یو دی وایي چې زما د بریلي مور کړې ده استثنا، نو د بریلي د مور استثنا موږ نه منو او نه د منو. او که الله یې کړي او د الله رسول کړي، نو بس زموږ خو د رسول الله سره ډزې نه دي. ټولو نه لویه مینه ورسره زموږ ده چې موږ یې متبعین د سنت یو. د الحمدلله موږ بدعتیان نه یو. د بدعتي څه حق دی چې پیغمبر خدا د عشق او د مینې دعوې کوي؟ دا خو دروغ وایي. د یو سړي د پیغمبر خدا عمل بدی شي او د پیغمبر خدا طور او طریقې بدی شي، او د خپل پلار او د نیکه هغه رسمونه او رواجونه او بدعتونه یې خپل کړي، او دی وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق یم او محب یم. دا دروغ وایي، دروغ وایي. د پیغمبر خدا د مینې معنا دا ده چې د هغه د اقوال و افعال و احوال ټولو به تابع، دا معنا ده. کل من علیها فان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وفات شوی دی. د هغه ژوند په عالم برزخ کې زمونږ د عامو مسلمانانو د ژوند نه هزارها چنده غوره دی. خو د دنیا ژوند نه دی، د عالم برزخ ژوند دی. خبره په دې کې ده. ویبقى وجه ربک، باقی به پاتې شي ذات د پروردګار ستا. عبدالله زوی د عباس نعمت ترجمان للقرآن وایي د وجه ربک نه مراد ذات د پروردګار دی. ذکر د جز او مراد تینا کل. اوس د الله تعالی وجه ما تاته نه ده معلومه، ما یلیق بشانه. زما او ستا علم دغې له نه ورځي. او ذوالجلال والاکرام، خاوند جلال دی، د لویوالي دی، او خاوند اکرام دی، معنا دا ده د عزت ورکولو دی. فبأي آلاء ربکما تکذبان. اوس دا مرګ او پناه کېدلو م الله تعالی په نعمت کې وشمارل. نو دا نعمت دی. حدیث کې راځي چې الموت تحفة المؤمن، مرګ د مؤمنه ډالۍ ده د الله د طرفه. د مرګ
په ذریعه باندې به مونږه د دې پانی جهان نه هغه باقي جهان ته ځو او هغې جهان ته به ځو چې هلته ثوابونه او بدلې او د الله دیدار میلاویږي دا نعمت نه دی د دې نه لوی نعمت به بل څه یسأله من فی السماوات والارض سوال کوي د دې الله نه هر هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څوک چې په ځمکو کې دي یعنی معنا دا ده چې په اسمانونو والا او ځمکو والا ټول محتاج دي الله ته ټول محتاج دي الله ته الله غني لذاته دی ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید دا قرآن کې بل ځای ذکر دی نو ټول اسمانونو والا او ځمکو والا محتاج دي او الله محتاج الیه دی الله ته محتاج دي او دا ټول د الله نه خپل ضروریات غواړي ټول د الله نه سوالونه کوي چې ای الله زما دا کار وکړي ای الله زما دا کار وکړي کل یوم هو فی شأن هر ورځ الله رب العزت هو دا الله چې دی فی شأن من شؤون الخلق دی په یو شان او یو حالت او یو کار د کارونو د بندګانو کې دی یعنی معنا دا ده چې علما تفسیر دا خبره لیکي چې الله هر ورځ په نوي نوي شان کې د مخلوق دی نو آیا دا شان الله نوې نوې پیدا کوي نو دا معنا خو ټیک نه ده حدیث کې خدا راغلی دی چې عبدالله زوی د عباس ته یو لوی وعظ جناب رسول الله کړی دی او هغه نه ویم دلته زه لوی وعظ دی او په هغه وعظ کې دا خبره پرته ده چې عبدالله په دې خبره باندې ځان پویه کا چې رفعت الاقلام وجفت الصحف د ازل قلمونه د لیکلو نه اوچت شوي دي هلته په تاخ کې پراته دي رفعت الاقلام او صحیفې د ازل د هغې سیاهي اوچه شوې ده نوي لیکل پکې نه کېږي او دلته ته وایي چې کل یوم هو فی شأن نو علماو باندې الله رحمتونه نازل کړي څه خبرې نه ده پرېښې کمې مونږه کې دی خفه کېږئ ما چې مونږ مطالعه نه کوو کمې مونږ کې دی مونږ له د الله د علم شوق راکړي د خپل دین د زده کولو شوق دی الله مونږ له راکړي علما تفسیر وایي د دې معنا دا ده کل یوم هو فی شأن معنا دا نه ده چې یبتدیه بلکې کل یوم فی شأن یبدوه هر ورځ د کومو شؤونو چې الله په ازل کې فیصله کړي نوي نوي راښکاره کوي دا یې معنا ده نوي نوي پیدا کوي نه نوي نوي راښکاره کوي هغه په ازل کې پیدا کړي دي او خبره ختمه شوې ده اوس یې د ورځې یو راته راښکاره کوي هغه شؤون څه دي روغ بیماری او بیمار روغی مالدار غریب کوي غریب مالدار کوي پوهېږئ پرې باندې او زه ورپسې راسئ مفسرین یو لویه لړۍ په دې پسې سازه کړې ده دا هغه شؤون دي چې الله تعالی یې د ورځې راښکاره کوي الله فارغ نه دی الله رب العزت د مخلوق هغه شانونه دقسې راښکاره کوي دقسې د وخت راښکاره کوي دا یو معنا شو فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان زردا چې فارغ بشم تاسو ته ای دوو درنو فبأي آلاء ربكما تكذبان
نو سنغه دا صیغه د متکلم مال غیر ده. نو سنفرغو سین د شپږو معناګانو لپاره راځي. یو معنا استقبال قریب دی. زر ده چې زه به فارغ شمه تاسو ته. او د ثقلانو نه مراد څوک دی؟ پیریان او انسانان. ځکه دا په بوجونو او په ګناهونو باندې درانه دي، په دې ځمکه باندې درانه دي. نو په دې وجه ورته ثقلان وایي. دوو ډلو درنو چې یوه ډله د پیریانو ده او بله د انسانانو ده. زه برته اوزګار شم. الله رب العزت لا یشغله شان عن شان. یو کار چې الله کوي هغه د بل کار نه مشغوله کېږي چې ابتې پاتې شي. محتاج چې یو کار کو نو بل رانه پاتې کېږي، چې د آخرت کار کو د دنیا رانه پاتې کېږي، چې د دنیا کو د آخرت رانه پاتې کېږي. لیکن الله رب العزت داسې ذات دی چې هغه یو کار کوي نو بل کار ته نه پاتې کېږي. نو دا څنګه ورته وایي چې زه به تاسو ته به فارغه شم؟ اوس الله تعالی فارغه نه دی. نو دا په بعضې اقوامو باندې الله رد کوي. لکه یهود خبیثان وایي چې الله تعالی دا هر څه پیدا کړه او د هفتې په ورځ باندې بس بیا په دغه باندې په عرش باندې ډډه وواله او بس آرام کوي او دمه کوي. اوس پوهېږئ په دې باندې؟ نو دا دروغ وایي، یهودیان دروغ وایي. او چې څوک د یهودو پیروکار یې هغه هم دروغ وایي. ځکه وایي سنفرغ لکم معنا دا ده. دا وایي په قرآن دا د انساني محاوره باندې نازل دی. سړي واړی دی ناست دی په کټ کې، هغې ورانې کوي، هی وړو زه به تا اوزګار شم درته. حالانکې هېڅ کار یې په لاس کې نه کوي، هېڅ کار یې نه په لاس کې، او چوکه هم ورسره پرته وي. او دی ورته وایي زه به اوزګار شم درته، صبر وکړئ ښه زه به تاسو ته اوزګار شم. لکه ته اوس څه کوې؟ ته په دې وخت کې څه کار نه کوې. دا محاوره ده. په دې محاوره قرآن نازل شوی دی. زر ده چې زه به تاسو ته اوزګار شم. دا معنا نه ده چې الله اوس په دې وخت کې مشغوله دی موږ نشي رانیولی. دا د دغه واړو اصلاح مقصدي چې دا واړه هسې ویریږي د ډب نه مخکې دقسې الله زمونږ اصلاح کوي چې پیري او انسانه اوزګار به شم درته تپوس پرې وکړم. ښه فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرمائی یا معشر الجن اے ڈلی د پیریانو والانس اے ڈلی د مسلمانانو ان استطاعتم کطاقتم کیگی ان تنفذوا من اقطار السماوات چې وزئ تاسو د اطرافو د اسمانونو د ځمکو نه فانفذوا زئ وزئ. ځکه زئ وزئ کتلی شئ که نه لا تنفذون الا بسلطان نشئ وتی تاسو مگر الا بسلطان مگر په قوت او طاقت سره. او دا قوت او طاقت با من عین لکم هذه القوه. دا قوت په تاسو سره کوم ځای نه میلاو شي چې تاسو د الله تعالی د حکومت نه وځئ، د الله د ځمکې نه وځئ چېرته وځئ، د الله د اسمان نه وځئ چېرته وځئ. د دې داسې مثال دی لکه بطور مثال دا د پاکستان د حکومت دی. نو چې دا یو ښه حکومت یو متقیز حکومت یو خداترس حکومت نو مجرم او نافرمان د دوی نه هېڅ چېرته نشي تښتېدلی، بلکې د دې ملک نه تېوتی هم نشي. تمام سرحدات بندي او په هغې باندې پولیس ولاړي او د حکومت مجرم ته نشي تللی بل طرف ته. نو چې دا یو حکومت چې چند روزه حکومت دی او د نو پیدا حکومت دی او د دې یو مجرم نشي خلاصېدلی د دې حکومت نه چې کله د حکومت غواړي. نو ستاسو څه خیال دی چې د الله رب العزت چې دا دومره لوی سلطنت او غلبه ده د هغې نه به پیری او انسان کم خواته وتښتي؟ نو معنا دا ده چې زئ وزئ زما د دې حکومت نه که طاقت هم کېږي
او دا سوتی نه شي مګر سلطان او طاقت به پکاري او دا کم ځای کې دی. د دې وجې نه په دې متأخرینو اقوامو کې بعضې اقوام دې خبرې ته رسیدلی دي چې دلته قرآن وایي چې زی اوز که طاقت هم کېږي نو اوزئ د اقطارو د اسمانونو ځمکو نه او تاسو نه شئ وتی مګر الا بسلطان. نو د سلطان نه مراد د علم حدیث دی چې موږ نوی ساینس ایجاد که او د نوي ساینس په ذریعه باندې موږ اسمان ته ځو. نو اسمان ته هېڅوک نشي تللی. د هغې په باره کې نص قرآني دی چې وسقفا مرفوعا محفوظه منګه اسمان یو چت محفوظ ساز کړی دی هغې ته چې الله نه غواړي هېڅوک نشي تللی هغه. اما دا خبره چې سپومۍ ته ختل او ستورو ته ختل د دې خبرې موږ انکار نه کوو ځکه چې د دې خبرې کوم تحقیق شوی دی د هغې خلاصه دا ده چې دا سپومۍ او ستوري په اسمان کې نه دي. دا د اسمان نه د دنیا د اسماني دنیا نه دا کوم چې موږ ته سلما اسمان دی د دې نه داسې دي لکه په چت کې چې ستا بلپونه راښکته شوي پوهېږئ که نه د اسمان کې نه دي. دا اسمان لکه څنګه چې ستا را چته دا بلپونه دې لاندې ځوړند کړي دا یې پرې ډولې کړی دی او نور ترې خپل مقاصد د رڼا نه الې دقسې دا سپومۍ او ستوري دا د اسمان نه دقسې را ځوړند دي. ځان له د دې دپاره یو محور دی او ځان له لار ده او په هغه لار او محور کې هر یو چلیږي ځان له پوهېږئ که نه. فلک اسمان ته نه وایي د فلک ترجمه چې مشرانو کړې ده نو موج مکفوف تحت السما څه ترجمه ده موج مکفوف دا یو چپه ده بنده کړې شوې ده د الله په قدرت باندې د اسمان نه لاندې د هغې کې دا ستوري او دا سپومۍ دې روان دي او چکرې وهي منډې وهي داسې. نو ځکه وایي فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. دا الله رب العزت فرمائی یرسل علیکما راو بلیگی اللہ پتا سدواړو باندې اے پیریانو انسانانو شواظ من نارن اغا لمبی د اور به در باندې راولیږي او ونحاس او دارنګي اغا لوګې به در باندې راولیږي. نحاس اغا تانبا او زیړ به ویلي کړی شوي در باندې راولیږي. فلا تنتصران تاسو به د یو بل تعاون او مرسته به نشئ کولی. فبأي آلاء ربكما تكذبان د شواظ معنا بس دغه اتفاقی معنا ده چې لمبو ته وایي هغه لمبې چې پای کې لوګې نه وي. استاذ عبدالله عباس د امام مجاهد استاذ هغه د نحاس ترجمه کوي لوګې هغه لوګې چې پای کې به لمبه نه یعنی په جهنمیانو باندې به د اور لمبي راړی او تور دندونه به پې راځي د تنګولو دپاره. او شاګرد دی وایي تاسو خپلو استادانو څو ځله ترجمه کړې ده مونږ خو چې یو ځل ترجمه وکړو یو ځل مونږ نه څوک بخاري وایي بیا په دې مدرسې په طرف نه ګوري لکه دی چې دا بخاري ټوله یاده کړي د قرآن مجید هر ټکی ولې ورځي. د مؤمن کار دا دی چې زندگی بر به د قرآن او سنت نه خوا کېږي نه. دا په حدیث کې راځي د مس اوښ سره پیغمبر خدا تشبیه ورکړې ده چې قرآن او سنت د دې مثال د مس اوښ دی. مس اوښ ته چې په خپه کې عقال نه اچي د نه تښتي او علم دین ته او علم ته
چې دوام نه ورکې زده کوي نه ښایي نه خلکو ته دا به تا نه ایریږي بیا څه ورځې پس بیا چې تش پټکې ګرځي او دماغو نه هغه دغه تلی هغه علم تلی لالا تلی و لالا راغلی دی په بأي آلاء نو ځکه مې درته دا خبره کوله چې شاګرد وایي د خپل استاذ نه مې ډېر ځله ترجمه کړې ده څونه امام مجاهد وایي د خپل استاذ عبدالعزیز عباس نعمت ترجمان للقرآن نه مې ډېر ځله کړې ده 30 ټکي راغلي 30 ډېر ځله ترجمه او ما د خپل استاد نه 9 ځله کړې ده د شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه څو ځله مې کړې 9 ځله او دې کې د 8 ځله مې په داسې وخت کې کړې زه هغه څه مدرس وم او دا د حنیف په شان او د اسماعیل په شان دې خلکو ته په خپل جومات کې رسد الله په شانې دې ته به مې ترجمه په خپل جومات کې هم کوله خو په روژه کې به زه تلم او د شیخ عنایت الرحمن دې ترخ کې به ناست وو په دې پوهېږئ که نه حالانکه زه چې پنجپیر ته تلم نو ما ته ترجمه بالفعل یاده وه نو 1 کال مې هلته ترجمه کړې خو بیا زه د هغې نه وروستو چې شیخ عنایت الرحمن نه ما ترجمه کړې ده بیا زه بل درس ته نه یم تللی بیا مې حدیث هم نه هغه نه ویلي دي او قرآن مجید مې هم بس هغه نه بس ویلی دی او حقیقت دا دی چې ټول زموږ استادان دي او قدرمند دي او موږ ورته دعاګانې کوو خو شیخ عنایت الرحمن ته چې پر قرآن کې دننه کوم معلومات وو دا ډېر خلکو ته نشته یو بحر او یو سمندر و چې د هغې پایاو نه معلومېده بس نو د نحاس ترجمه شاګرد کوي وایي دا دې نه مراد تانبه ده مراد دې نه زیړ دي زیړ په یو اوسپنه کې یو اوسپنه هغې ته زیړ وایي هغه به ویلي کېږي او پرې سرونو به ورته اړولی کېږي دا شاګرد ترجمه کوي او بعضې مفسرینو ترجیح د شاګرد ترجمې له ورکړې ده استاذ په ترجمه باندې پوهېږئ پرې خبره باندې نو فلا تنتصران تاسو بر یو بل مرسته نشئ کولی ښه به ګورئ یو بل ته قرآن وایي ولا یسأل حمیم حمیما یو سرګرم دوست په قیامت کې د بل سرګرم دوست نه تپوس هم نشي کولی نو نه بیني نو نه یبصرونه ښه بیني او دا به هم نشي ویلی چې ملګري څه حالت دی داسې به خپل مشکل کې هر سړی پروت وي چې د یو خپل خصوصي دوست نه به تپوس د خولې تپوس هم نشي کولی چې یاره څنګه فاذا انشقت السماء هغه وخت چې اسمان اوشلیږي فکانت وردتن په شي په شان د سور ګلاب باندې یا نشي فکانت وردتن شي په شان د سور ګلاب باندې کد دهان په شان د هغه سرې سرمنې باندې کله چې الله قیامت قایمول غواړي نو اسمان به اوشلیږي تاسو قرآن کې ځای په ځای وایي کانت ابوابا دا اسمان به اوشلیږي او دروازې به شي او پرشتې به د دې نه راکوزېدل شروع شي او قرآن وایي والملئ علی ارجائها پرشتې به د ځمکې په اطرافو باندې به ولاړي دا خلک به د مجرمانو په حیثیت باندې پرې منځ کې راګیري نو فکانت وردتن شي به په شان د ګلاب ورده ګلاب ته وایي سور ګلاب ته او دهان چې کومه دی دا سرې سرمنې ته وایي تکه سره سرمن داسې به را جهنم سور شي فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان پس په دې ورځ باندې تپوس به نشي کېدلی عن ذنبه د ګناه د ده نه دغه چې کوم دی انس ولا جان په یومئذ لا یسأل انس ولا جان نائب فاعل دی د لا یسألو مجهول صیغې لپاره تپوس به نشي کېدلی انسان او د پیري نه عن ذنبه د ګناه د ده خلک به را رواني نو زباني او فرشتې به را تپوس نه کوي چې مل مجرم فیکم تاسو کې مجرم څوک دی دا تپوس او فرشتې نه کوي ولې ځکه چې په هر مجرم باندې به خپل جرم سنګل لګېدلی او به داسې پړکېږي دا دی یار غل دا دی راغی زناکار دا دی راغی قاتل دا دی راغی ارمخور دا دی راغی شرابخور دا دی راغی سنګل به ولی کېږي
تپوس ته باجت نه وي. ولې د بېدینو مخونه به تک توري، یوم تبیض وجوه وتصد وجوه. د ځینې خلکو مخونه به تک توري او د ځینې خلکو مخونه به بالکل صفا او سپین به وي. وایي دا به د اهل سنت والجماعت والو مخونه وي، دا چې دا سپینو مخونو والا به صحیح مسلمانان وي په دقه وخت کې. نو معنا دا شوله چې تپوس به نشي کېدی دوی نه د ګناه، حالانکه قرآن مجید کې دا هم راغلي دي قفوهم فانهم مسئولون. ویدروئ تپوس پتی کېدی شي. نو د هغې وجه اصل کې دا ده استدافو نشته په دې آیات او دې آیات کې. د دې دپاره چې تپوس نه کوي چې ته مجرم یې که نه، دا تپوس ته نه کوي. او دا تپوس یې کوي چې دا کار دې ولې کړی او چې کو د چا په طریقه دې کړی، دا تپوس به خامخا کېږي. نو ما دغه چې کوم دی قیامت مواقف دي 50 پاټکه دي. نو په بعضو پاټکونو باندې تپوس نه کوي، لرکوی ولی وي، او په بعضو باندې ودروئ تپوس نه کوو. د توبیخ دپاره د شرمولو دپاره نور الله ته هر څه معلوم دي. ځکه وایي یعرف المجرمون بسیماهم، ځکه به تپوس نه کوو. یعرف المجرمون پیژندلی کېږي به نافرمان خلک بسیماهم په نښو د دوی سره. سیما نښې ته ویلی کېږي، په نښو د دوی سره تک تور مخونه حدیث کې راځي، او دا زیړې شنې سترګې، تک تور مخونه او زیړې شنې سترګې دا به دوی. فیوخذو بالنواصی والاقدام، پس وبنیولی شي په تندو باندې، دا پیچکي به وله راونیسي، والاقدام او دا قدمونه. یعنی معنا دا ده چې فرشتې مفسرین د دې مثال بیانوي، وایي داسې دا تندې او دا قدمونه دا به داسې دا فرشته زبانیه ونیسي او داسې به چک کي، داسې چې دا پختۍ او دا ډوکې به چک پک شي د ملا دا تیر، او دا به یو بل سره یوځای شي کلک پې کړي، داسې پنډوس به ترې ساز کي او جهنم ته به یې ورولي. دا یې معنا ده. داسې به یې دای کي رامات کي، او مفسرین وایي داسې به مات کي لکه څنګه چې ته اور دې بل کړی که نه، او ډکې راوالي، اوس ډېر غټ ډکې نه چې ته برګي ته یې ضرورت وي، او داسې دا که په لاس یې مات کړي او که دا ګوډه ورته راکړي داسې باد کړي او اور ته یې ور واچوي. دقسې به فرشتې نیسي د تندو او د خپو نه او راچکوي به او جهنم ته به یې ورولي. داسې ها ورته به وایي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. دا جهنم هغه دی چې نسبت د دروغو به کوو دې ته نافرمانو خلکو. یطوفون بینها و بین حمیم آن، چکرې به وهي دا مجرمان او دا جهنمیان بینها په منځ د جهنم کې، و بین حمیم آن او په منځ د اوبو ګرمو انتهایو کې. حمیم ګرمو ته وایي او آن انتهایی ګرمي. فبأي آلاء ربکما تکذبان. دا وایي روایت او حدیث کې هم راغلي او مفسرین هم لیکلي دي د جهنم په دې غاړه کې به مټونه لګېدلي، مټکې به لګېدلي د وینې د اور په زور چې د جهنمیان نه که به وینه زوه بهیږي، وینه زوه بهیږي، هغه په مټونو کې جمع کېږي. دوی به اوبه غواړي، ډېره زمانه به چغې ووایي، بیا به الله ورته وایي زه ټیک ده بس زه چې کوم دی نو دغه کومه ده ستاسو تعاون کومه خیر دی. نو بیا فرشتو ته وایي چې زه یې جهنم دې غاړې ته وباسئ او که دوی نه چې کوم شی بهیږي یا پرې وسکئ، نو هغې ته بیا را روان کړي، را به ولي. نو چې کاسه راډکه کي او د مخ ته یې ونیسي، د مخ دا غوښې به پکې ورولوېږي، دونه به هغه ګرمه دا د مخ دا غوښې نه دا به ورولوېږي، خو بیا یې هم پړه کې اور لګېدلی نو په سر به یې راواړئ. د سورې محمد کې الله وایي فقطع امعاءهم، دا کلمې به وله وړي وړي کې ولاندې به تې اوځي. نو یطوفون بینها و بین حمیم آن، د جهنم او د ګرمو اوبو پرې منځ کې به بوځي او رابوځي، بوځي او رابوځي. ځکه دوی به کله وایي تږې د تندې نه مړ شومه او کله به وایي د ولږې نه مړ شومه. الله رب العزت ته د دغې حالت نه موږ او تاسو ټولو ساتي، او الله دې موږ خپلو وفادارو بندګانو په شکل باندې د یو ښې عقیدې او د ښه عمل
د خاوندانو په شکل دی الله موږ ځان ته پیش کړي او د مجرمانو نافرمانو په شکل دی الله موږ ځان ته نه پیش کوي. الله دې زموږ ستاسو ټول نه راضي شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو او ترجمو باریکو باندې پوهه کړي. دې سره سره الله موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک دې له کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمت یې تباهي کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. جامعه تعلیم الاسلام مندنی الله آباد کې دې کې کم کمی دی، په هر لحاظ سره چې کمی دی د خپلو غیب او خزانو نه پوره کړي. د دې طالبان عالمان کې استادان ته توفیق ورکړي چې خپلو شاګردانو صحیح رهنمایي وکړي، صحیح عقیده او عمل ورته وښیي، علم ورته په شوق باندې وښیي. یا الله رب العزت زموږ ټولو نه چې کمې کمی کېږي الله هغه موږ ټولو ته معاف کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه